کې او دا پوره تفصیل چې دی هم ستاسو سره شریک کوو. دا ستاسو څه دي دا ماشوم؟ دا زما ترور بچي دي او دا زهر یې وله ورکړي؟ او د روجباټې ټیپ کې ولا چا څه ورکړي په څه کې ورته اچولي؟ دا په سالن کې. په سالن کې څونه کسان ترې متاثره دي؟ یاره تقریبا ډېر کسان دي. ډېر کسان دي. او کوم چا چې دا کار کړی دی هغوی فرار دي؟ نه نه جی نیولی دی دلته. او تاسو څه وو هغه کس زموږ سړی و خو په میلمستیا باندې راغلی. دا ماشوم هم متاثره دی. دا په ډبسر ناوګۍ کې یو واقعه راغلې ده چې یو میلمه راغلی و یو کور ته او پوره کور ته چې دي په سالن کې زهر اچولي دي او د دې نه یو پوره کور متاثره شوی. په دې کې ماشومان څونه دي؟ په دې کې دا ټوټل 8 ماشومان دي، یو 2 کسان پکې لږ غټ دي. دې کې څه زنانه هم دي. دا متاثرین چې دي دا بریکوټ هسپتال کې دا وخت موجود دي او دا تاسو ګورئ چې 8 کسان چې دي د یو کور سالن کې چې دی زهر اچولي وو او دا واقعه راغلې ده. په دې باندې به تفصیل معلومو چې دا کوم مبینه ملزم دی د تعلق د کوم ځای سره دی. دا کس چې دی ستاسو څه دی پریږدي؟ دا کس زموږ رئیس هم سره دی. دا د زموږ د ترور ځلې کله څوک راغلی و میلمه و په میلمستیا باندې راغلی و دا کار یې کړی دی. او دې 8 کسانو کې ماشومان څونه دي؟ په دې کې چې دی 6 ماشومان دي او 2 پکې لږ غټ دي. جی اوس دا تاسو چېرته سیدو؟ دا سیدو هسپتال ته یې ورسوی. او دې کې څوک سیریس شته که نه شته پکې او 2 ماشومان پکې ډېر خراب دي. بالکل جی دا یو افسوسناک واقعه چې ده دا وخت یې د بریکوټ هسپتال نه چې دی دا مختلف ماشومان ورسره زنانه پکې هم دي دوی له زهر ورکړي دي. د دوی د وینا مطابق چې په سالن کې دا زهر اچولی شوي او پوره کور د دې نه متاثره دی. په ناوګۍ کلي ډبسر کې یو ډېر افسوسناکه واقعه راغلې چې یو میلمه یو کور ته راغلی و او د کور ټولو خلکو ته یې په سالن کې وایي زهر اچولي. دغه کور یو کس چې دی هغه موږ ته دا تفصیل نه کړو. زما سره یوسفچو غالېګی موجود دی. علي باچا دا واقعه څه وه؟ دا زهر یې په څه کې اچولي وو؟ څه تفصیلات دي؟ دا خو راغلی و د دوی کره د دې رشته دار و ورسره یو زنانه وه راغلي وو. نو هغې چې کله راغلي وو نن افطارۍ دپاره چې کوم ترکاري تیاروله نو په هغې کې ورته زهر اچولي وو. منګکانو چوي مردوی چې دی هغه ورته اچولي وو او په هغې وجه باندې د دوی د ماشومانو هغه حالات غیر شو او راوړل دلته یې مونږ له په مقر رالو هلک یې مونږ ګرفتار کړی دی. نو هغه حوالات ته ورسولو او پرچم ورکړی دی. انشاءالله تفتیش په مزید کېږي. راته ووایه دا ناوګۍ په کومه ایریا په کومه محله کې دا واقعه راغلې؟ ډبسر دا بره پم چې دی که نه په هغې کې پیلا تنګې ورته وایي. په هغې کې د دې هلک کور دی په باغ کې اوسېږي. د ناوګۍ کس دی د هغه په باغ کې او دی راغلی و میلمه و د دوی او دا په دې سالن کې زهر اچولي دي او دا ټول ماشومان د هغې نه خراب شوي دي. 2 ماشومان چې دي هغه نور د دوی ګاونډیان دي هغو له یې سالن ورکړی پکې هم خراب شوي دي. نو هغه یې د دې ځای نه واپس کړل کور ته ویې وړل هلک صحیح ول. دا وخت یو ډیشنري سچو علیم خان هم زموږ سره موجود دی. علیم خان دا راته ووایه چې دومره بر وخت تاسو مبینه ملزم چې دی هغه په خپله ورقه کې واخیستو څه تفصیلات دي مزید؟ مهرباني شیل باچا صاحب تاسو ډیره مهرباني چې تاسو رالی او زموږ نه د دې باره کې معلومات اخلئ. دا خو د شنګلي اوسېدونکی دی. دو د هغه ځای نه خپله ورندار تختولې ده لاهور ته تللی دی او بیا د دې مدعي د راپورټ مطابق بیګا د شپې په 3 بجې دا جنۍ او دا هلک د دې کور ته راغلي ډبسر ته او شپه یې تېره کړې ده. نن ماښام یې د افطارۍ ترکاري تیاروله چې په هغې کې 10 زهریلي شی اچولی دی او هغه ترکاري چې کله د کور دی خلکو خوړلې ده نو د هغې سره چې کوم دی د هغو حالات خراب شوي دي متاثره شوي دي او اهلیان علاقه چې کوم دی هسپتال ته راوړي دي. موږ چې کوم دی اوس د کور د مالک په راپورټ باندې د خلاف مقدمه درج کړه. بالکل جی پولیسو چې دی په دې کې بر وخت کارروایي کړې ده. دلته د سرکل ډي اس پي انور خان په سربراهۍ کې اس ایچ او غالېګی علي باچا او ایډیشنل اس ایچ او محمد علیم خان چې دی سره د نفرۍ چې دی دغه ځای ته رسېدلي دي. دا وخت د ګڼ تعداد باندې پولیس هم موجود دي. په دې کې پراپر چې دی اف آی آر دپاره چې دی هم لیکل سټارټ دي او دغه کم متاثره فیملی چې وه هغه د مزید علاج دپاره سیدو هسپتال ته ریفر کړی شوه او دا زموږ په شا چې کم کس ولاړ دی دا ټول حرکات چې دي د ده د لاسه شوي دي او دا دغه ماشومانو ته په خوراکي اشیا کې په سالن کې چې دی دغه زهریلي مواد چې دي شامل کړي دي او د هغې کې د څه کسانو حالات چې دی غیر و څه چې کم سټیبل و هغه خپل کور ته ریفر کړی شو. مزید تفصیل به راځي. ما سهیل باچا ته راکړه اجازه.